اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې کوم دی یوسی پیروخیل مختارخیل د پولیو ویکسینیشن دغه ورکرانو او افسرانو چې کوم دی میټنګ دی صدامت په حجره کې زه ټول وطن خلکو ته دا اپیل کړم، درخواست ورته کړم چې تاسو هر یو شی د پولیو پورې مور تړئ. چې که اسپتال خراب وي او که سړک خراب وي او که بجلی خراب وي او که شناختي کارت وي بس پولیو او پولیو ده. ټول پاکستان د مسالو نه ډک دی. چې فیسبوک کولاو کړي ټول د مسالو نه ډک دی، که اخبار کولاو کړي او که هر یو شی کولاو کړي دا ټولې مسالې پولیو باندې نه حل کېږي. نو پکار دی چې دا پولیو ورکران افسران چاله ځي، پکار دی چې هغه علاقې د کلي مشر ټول ماشومان حجرې ته راوباسي، که حجرې ته یې نه راوباسي ډېر ماشومان وي نو له پکار دی چې داسې وکړه چې کور کې یې کور کې یا کمره کې راټول کړه ورته او پولیو ورکر وخېږي او یو کس یو لیکلو والا یو دغه والا ویکسینیشن والا چې هلته یې وله کور کې وکړه او ښایسته په طریقه باندې چې پولیو والا لار شي ډېر عزت او قدر یې کړی، ځکه چې دا زموږ د وطن خلک دي او زموږ د خدمت دپاره چې اوبه په وچښو، چای په وچښو، ډوډۍ په وخورو، ښایسته ستړي مشي ورته وکړو او ټول وطن خلکو ته خیبر سیاسي اتحاد د اوو پارټو اتحاد دی، که بیا داسې نور کونسلران دي که نور خلک دي، د ټول وطن خیبر ایجنسۍ او ټول وطن ته دا اپیل کړم چې ګوره پاکستان مسلې نه حل کېږي، ملي ایم پي یې نه شي حل کولی نو پولیو ورکر به شی راله حل کړه، جوړ ته ویل سړک راله جوړ کړه، بجلي راله دنیا ورانه کړه. موږ چې کوم دی یو مسله هم نه حل کېږي په دې باندې چې موږ مسلې به وارې شي. موږ له پکار دی چې پولیو ورکرانو سره په هر لحاظ سره دغه یوسي کې نه وښیم، په ټوله خیبر ایجنسۍ په ټوله صوبه کې وښیم چې خلک تعاون ورسره وکړه او ویکسینیشن په صحیح طریقه باندې وکړه، دوی سره پوره تعاون وکړه. دا مسلې خلک پولیو پورې نه ورتړي چې هره مسله چا راته راپېښه شي به پولیو پورې تړي. بل دا چې کوم دی ډېرې ښایسته خبرې وکړې چې کوم ترتیب یې دی لکه هغه مطابق ویټامینز به ورکوي وله هغه مطابق به چې کوم دی ټیکې ورته لګوي، بیا قطرې وله ورکوي پولیو نه. نو ټولو خلکو له پکار دی چې پوره تعاون ورسره وکړه. والسلام.